انډرپلې څه حکم دی؟ انډرپلې چې د سود شکل بدلولو دپاره یو ترتیب کیږي. ما ته قرض ضرورت دی، زه حضرت لور علم زه ورته یم چې یاره ماله قرض راکړه. هغه وایي قرض نه درکوم، قرض خو نشته دی، البته ما سره دا ګاډی دی یا دا موبایل دی یا بل څه شی دی، دا زه په تا باندې خرڅوم، ته که په چا باندې خرڅې او که هر څه کې ته هغه وکړه. نو بیا دا څه کوي؟ دا په مثال که ګاډی د 10 لک روپو دی په 12 لک روپۍ پې خرڅ کړي. په څه؟ په 12 لک روپۍ خرڅ کړي. نو 12 لک روپۍ باندې چې پې خرڅ کړه د ده پې 12 لک روپۍ ور واوړېدې، نو هغه په ګاډي څه کوي؟ د هغه خو روپۍ په کار دي. نو هغه درته ووایي چې یار دا ګاډی که رانه اوس ته واپس اخلي. هغه ورته وایي واپلمه که نه، په څو؟ په 10 لک روپۍ. نو بیرته یې ګاډی واغېشتلو، 10 لک روپۍ ورکړې که نه، او د هغه په ذمه یې څو شوې؟ 12 لک. ځکه 2 لکه خو هغه دي. نو دې ته وایي بیع عینه. بیع عینه. نبی صلی الله علیه وسلم په یو روایت کې د قرطبي روایت دی چې تاسو بیع عینه مه کوئ. بیع عینه څه ته وایي؟ چې څو پورې تا د هغې پیمنټ نه یې کړې پوره او ته یې په هغه باندې په کم ریټ خرڅ کړې. ده نه ما ګاډی واغېسته په 12 لک روپۍ، ده ته خو ما 12 لک نه دي ورکړي، پیمنټ نه دی شوی، او د پیمنټ نه مخکې بیا زه د باندې ارزان خرڅ کم. دې ته وایي بیع عینه. او دین نبی صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی ده. وی فرمایل که چېرته تاسو دا کوئ نو فسلط الله علیکم ذلا، الله به په تاسو ذلت مسلط کی، لا ينزعه عنکم حتی ترجعوا الى دینکم. الله به تاسو نه دا ذلت نو چتوي څو پورې چې تاسو واپس نه خپل دین ته واپس شوي. نو حل سره اوس حل دا دی، مثال که دنه ما په 12 لک واغېشه، په ده باندې به یې دوباره نه خرڅې. که په دی خرڅې نو 2 صورته جایز دي، په ده باندې به یا هم په 12 لک خرڅې یا به یې پې ګران خرڅې. نو دا لیونی دی چې ما نه په 12 لک اخلي یا یې ما نه ګران اخلي، دا خو یې نه اخلي. نو بیا صورت دا دی په دی مه خرڅو، په بل یې خرڅ کړه، په څه یې خرڅ کړه؟ په بل چا یې خرڅ کړه. په بل چا یې که په هر څه ریټ باندې خرڅې نو په هغه باندې خرڅول جایز دي. اوس د دې لپاره دوی هیله رئیسي ده، دوی داسې چل کوي چې خپل یو کس ورولېږي هغه ته وایي ته یې واله. خبره پوه شولې جي؟ شکل و صورت بالکل حرام. که هغه کس د ده د طرف نه وکیلي نو موږ وویل چې د وکیل بیه خو د موکل بیعه ده، ده ورلېږلی دی اخیستی خو هم د ده لپاره اخیستل شوی دی، بالکل ناجایز او حرام دی. ښه جي که هغه پردی دی، هغه بالکل لین بدل دی، کار بدل دی، هغه باندې که په هر څو خرڅوي هغه خرڅولی شي. لہذا څو پورې چې قرض پوره نه ورکړی، د قرض د پوره ورکولو نه مخکې په هغه باندې په کم ریټ کې خرڅول ناجایز، په خپل ریټ کې خرڅول او د دې نه اوچت ریټ باندې خرڅول دا جایز دي، او په بل چا باندې په هر ریټ باندې خرڅولی شي.